اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن کتونکو زه محمد اسرار د خپل نننی پروګرام سره کوم چې به تاسو زما په یوټیوب چینل اسرار خبریال هم ګورئ او ورسره به چې کوم د زما چې کوم پیج دی د فیسبوک پاڼه ده خیبر اسرار ټي وي او خیبر نیوز اسرار دا دوانه چې کوم دی نو دا دوانه د فیسبوک پاڼې دي دا زما سره دي. نن زه د خپل دغه ټول سوشل میډیا چې کوم زراعي د زما ستاسو سره د مخامخ کېدو نو یو نوی پروګرام د شروع کوم او یو داسې شخصیت سره به مونږ ملاقات کوو چې هغه د داسې قسمه دغه محتاج نه دی تعارف هغه په خپل ځان کې چې کوم دی نو د علم سمندر دی ګوګ چې هغه په سټیټسټیک کې چې سټیټسټیک چې کوم دی نو هغه ډېر خشک مضمون دی لکه اکنامک والا ویار شومان دي نو دغه شان ته سټیټسټیک والا هم لکه مطلب دا دی چې د حساب کتاب ډېر یو خپل دغه لري او دغه مونږ د شمانو په لیسټ کې اچولو شو خو دا دریادل دی او همیشه دپاره چې کوم دی نو کوشش کړی ده چې خپله په بل باندې خوړلې ده محفلونه جوړ کړي دي خلک یې راغونډ کړی دی دوستان یې راغونډ کړي دي یاران یې جوړ کړي دي په ملک کې دننه د ملک بهر او د دغه سټیټسټیک د کس نه دا توقع ساتل چې دی به شعر و شاعري هم کوي او غزلې به لیکي نظمونه به لیکي د معاشرې دغه ظلمونه عکاسي چې کوم کیږي په زموږ په چاپېرچل کې نو په هغې باندې هم د شعر او د نظم او د نثر په ژبه کې چې کوم دی نو هم خپله طبع ازمایي کړې ده په هغه حواله باندې به هم په دغه چې کله موږ دا پروګرام شروع کوو نو وخت په وخت به چې کوم دی نو سره دغه څیزونو له هم ټچ ورکوو خو بنیادي چې کوم پروګرام دی زموږ نو هغه دا دی چې دا شخصیت دی وتی دی د دې وطن نه د یورپ په چکر باندې او بیا د هغه ځای نه په واپسۍ کې د ایشیا هم څه ملکونه بیا عمرې کړې ده او په دغه حواله باندې به د ده چې کوم سفر دی نو په هغې باندې به خبره کوو او دغه سفر کې به موږ دا ګورو چې یاره موږ دلته کې څنګه ژوند تېرو او هغه وطنونه چې هغې ترقي کړې ده هغه قامونه چې هغې ترقي کړې ده د هغې طرز زندگی چې کوم ده نو هغه څنګه ده او هغه خلک ولې مخکې تللی دي او موږ ولې وروسته پاتې یو زموږ د دې پروګرام بنیادي څیز چې کوم دی نو هغه به دغه چې کم هغه بدلونونه پکار دي موږ ته چې موږ خپل وخت تېر کړو خو چې را روان نسلونه چې کوم دی نو هغې ته موږ یو ټیک ټاک لار ورکړو زموږ چې کوم دننی شخصیت دی نو هغه به اول خو به د هغه نه د هغه د ژوند په حواله باندې هم د پیدایش نه والا تر د سبقه پورې په دغه ځګي باندې راځو بیا به چې کوم ده په دغه سفر ځو نو کتونکو زمونږ نننی شخصیت چې کوم ده نو هغه د تازه ګرام سره تعلق لرونکی پروفیسر رهایشا راهي صاحب چې کوم د ګلاباد کالج نه ایز ا پرنسپل ریټایرډ شوی دی او د چې څنګه نوم ما واغستو نو زه د شاګرد پاتې یم نو چې زه وایم چېرې زما سره داسې الفاظ نشته چې کوم د ښه سړیتوب د ښه انسانیت او د ښه انسان دپاره په معاشره کې د ژوند تېرولو دپاره چې څومره الفاظ دي ښه نو هغه ټول زه دته ډالۍ کوم او د دې سره د خبرو نه سټارټ اخلم. جی رایشا صاحب زما استاد زما پوهان ما ته د لار ښودونکی ما ستاسو نه ټیوشن هم کړی دی او ستاسو سره مې هم د شاګرد په حیث باندې چکرې لګولي دي او هغه پابندۍ چې کوم په چکر کې لکه پکار دا وه چې سړی پرده کوي خو تاسو ما ته هغه اجازت هم راکړی اول د خپل ژوند په حواله باندې ډېره ډېره مننه اسرار خانه. السلام علیکم ستا چینل او د یوټیوب ټولو دوستانو یارانو ته سلامونه او پیرزونې کوم الفاظو کې چې تا تعارف وکړو د هغې ډېر زیاته مهرباني ځکه چې تا خو زما شمله دومره اوچته کړه چې زه خو دې حیران کړم چې په چا کې لا دونه خوبیانې هم کیدی شي نو د هغې ډېره ډېره مهرباني. زما پیدایش 15 فروری 1961 دی تازه ګرام کلی مور پلار را باندې نوم راهیشا ایښلی و د نوابي دیر زمانه وه هغه وخت کې چې کله داخلې شروع شو سکولونه شروع شو غټ نواب صاحب چې کوم دی نو لاړو خسرو چې دی نو نواب شه نو دلته کې پرایمري سکولونه شروع شو چا پکې داخلې نه اخیستې نو حکومت پاکستان د هغې دپاره
یو داسې څه انسینټ یو ورکړه خلکو ته د راغوښتو دپاره چې یاره دوی خپل بچي داخلېږي نو څه وچپی او نور څیزونه به یې داسې چې ګمنیانو خلکو ته ورکول غوړي به وو په هغې کې به ډالډا بنسبت دي. نو په هغه سلسله کې زمانه چونکې دوه وروڼه مشران وو نو چې هغوی لاړه او هغوی داخل شو او هغو کور ته د غوړو ډبې راوړې نو زما هم شوق پیدا شو ما یې چې یاره زه ولې دې لاړ نه شم نو زه خپل پلار نه بلکې زه په خپله لاړم چونکې دوه وروڼه رانه مخکې وو نو کتیاړی کې په سکول خو نه و خو په هدیره کې چې کوم دی د خونه لاندې با د خونه ونې ته به بورډ لګېدلی و او هغې سره به یوه کرسۍ وه او دار چا سره وه خپل یا ټوکې او یا به ساده چې کوم دی نو بس په هغه ځمکه باندې به خړ پړ ناسته زمونږ صادق یو استاد و الله دې وله جنتونه ورکړي هغه به زما نه تپوس کړی چې ستا نوم څه دی ما ور د خپل نوم ویلی خو هغه به د خپله ځانه چې کوم دی نو زما نوم یې د راهیشا په ځای باندې شاید چې د هغه رهایش خوښ و نو هغه رهایش شا کې نو زما په کور کې دغه نوم زما مور پلار له د هغوی د زما د پلار د مرګه پورې هغه له نه ورته ونه ویلی دی او نه ته پته وه د ما مور ته اوس هم پته نه شي د نوم په دای ځکه چې هغه خو ما ته چې کوم دی نو ورسره باچا م وایي راهیشا باچا راته وایي حالانکه باچا نه باچا خو نه یم زه خو ځان له فقیر ګدا سړی یم باچاګان ځان له خلک دي بیا به یو وخت کې دا خبره بیا به منځ کې ګډ کېږي نو د هغه پرایمري نه چې دی نو کتیاړی پرایمري سکول و هغې کې به په یو ځای باندې نه و یو لس ورځې به په یو ځای کې سکول و لس ورځې به په بل ځای کې سکول و ګرمي به شوه د ونو لاندې به لاړو جمع به شو د چا حجرې ته به لاړو د چا خالي کنډر ته به لاړو په دغه طریقه باندې زمونږ د څلورم جومات پورې سبق وشو او پنځم جومات ته چې مونږ کله شو نو زمونږ بیا خانپور سکول و اوس چې سیکنډري سکول دی هایر سیکنډري ده بلکې خواته اوس ډیګري کالج هم دی هغه په خپل اوس هائی سکول نه دی بلکې هایر سیکنډري ده بلکې هغه ټول ځای تقریبا یو تعلیمي هب جوړ شوی دی تعلیمي هب دی بالکل ایگزیکټلی نو هغې کې داخله وشوه زمونږ بدقسمتي دا وه چې زمونږ په کم کال مونږ هلته تلو نو هلته یو تیز طوفان راغی او د هغه سکول هم 2 کمرې د ټیمانو سم چې وې نو هغې ویوړلې نو هلته زمونږ دپاره یو ځل بیا کمره نه وه هغه سختي پیدا شوې سوری یا د دیوال سوری نو د دیوال سوری خو هلته کې نه غونه ونه دیوال ځکه چې هغه خو هغې ته خو کلاسونه نه کېده نو د هغه وخت پرنسپل دی الله خوشحاله کړي هغه یو چوپال جوړ کړو د لرګو نه او مونږ به په چوپال کې سبق وی هغې نه لسم شو د لسم نه بعد چې کوم دی نو په ګورمنټ ډیګري کالج تانه کې زما چې نو داخله واخیستله او سر یو تپوس درنه کوم په هغه وخت کې چې کوم استادان وو امیر سلطان صاحب په اوس تاسو استاد پاتې وو امیر سلطان نه بلکې زمونږ احمد سلطان و د هغه نوم خیر لکه دغه استادان متعلق دا دغه چې ډېر زیات سټوډنټان ته قاریدل او وهل به هم ډېر زیات کول دې کې هېڅ شک نشته زمونږ د احمد سلطان صاحب زمونږ استاد و د هغه چې کوم دی نو د لختو باقاعده نومونه یې اخلي وو د خونه لخته و هغې نه چې کوم دی نو سمبدیکو یې اخلی وو او داسې چې دی نو سره بله یوه لخته وه پته نه چې هغه لا د کمې ونې نه جوړه وه نو د هغې خپل نوم و نو هغه به چې د کم سزا نوعیت و نو هغه چاچا ته به اواز وکړي پلانکیه جمداد چاچا ورشه هغه پلانکی لخته راوړه هغه به هغه لخته راوړه او هغه وهل به هم خصم نړۍ د اخلاص والو خو یو خبر پکې دا وه چې په هغه وخت کې نه دا وه چې یاره مار نه وي پیار په هغې کې دا وي چې مار بي او پیار بي او هماغه مار د مار وجه وه چې لکه مطلب د تاسو نن دې ځګي ته رسېدلي یا ستاسو چې کوم کولیګس دي یا نور خلک دی ډاکټر جوړ شوي دي په سره په هغه وخت کې پبلک سکولونه نه وو هم دغه ګورمنټ سکولونه چې د هغه استادانو هغه محنت او دغه وهلو او دغه سخت چې کوم دی نو خلک په سبق ویلو مجبور کړی یاره اسرار خانه داسې ده که فرض که مونږ دا ووایو چې دغې سختو خلک مجبور کړی و نو دا به هم غلطی او که مونږ دا ووایو چې نه د دغې سختې په ګاډو لاس نه و نو دا به هم غلطی احمد سلطان صاحب اوس په کټ پروت دی هغه چې چېرته هم زه د هغه په خوا ورشم نو هغه مونږ باینیم پیژني هغه له مونږ هغه ریسپیکټ اوس هم ورکوو کوم چې په هغه وخت کې و هغه مونږ له هم حق مینه راکوي کومې چې په هغه وخت کې راکوله د دغې ټیچرانو وهل هم و د دیو مینه هم و د هغوی وهل د دې ماشوم د ښه مستقبل دپاره و او د هغې مینه هم د دې د ښه مستقبل دپاره وه
نو دا دواړه سیزونه به سایډ بای سایډ چلېده. داسې نه وه چې یا د ډېر وهلي او یا دې ډېر نه. نو بهرحال تاڼې کالج کې چې کوم دی نو زما انټر وشولو، نو ما په تھرډ ایئر کې چې اډمیشن واخیسته، نو ما په دې ذهن کې داسې ملګرو راته وویل یار دا نوم دې بدل کړه. نو ما یاره چلو دا نوم به بدل کړم. نو زه هغه پرنسپل صاحب له ورغلم، ډین صاحب و، نو هغه ته ما چې کله دغه ورکړو نو هغه ما ته یو دوه خبرې وکړې او زه په هغې باندې ما هغه خپله دغه چې کوم خیاله مې پرېښودو. هغه ما ته بچی وی نوم به چې کوم دی نو عبدالله یي، خو وجني به خلک غل به راهزن به. نو هغه ته څوک عبدالله نه وایي، هغه ته غل عبدالله وایي. نو په نوم کې د خپل نوم دی دومره په خپل کردار جوړ کا چې خلک چې کوم دی نو ستا هغه کردار پېژني، ستا نوم نه، ته خپل کردار جوړ کا. نو که در پکې څه ځای وي نو دا نوم به دې هم ښیي، او که د پکې نه وي نو که ډېر ښه نوم کي دغه به هم خراب وي. او د دې نه دا ښه ده چې ته اوس په تحصیل ته ځې او یو ځای او بل ځای ته منډې وایې، نو د خپل سبق ووایه، په دې له توجه ورکړه. نو زه د هغې نه په قلار شوم او بیا الحمدلله د هغې نه زما چې ډګري وشوه، بیا وشو، بیا مې ډېر اسماعیل خان ته لاړم. ما اصل کې اکنامکس دپاره تللی وم، خو ما چې هغه ماحول ته وکاته هلته کې ګرمي وه، هغه کې ځنګل و. نو ما یې راشه داسې مضمون کې اډمیشن وکړه چې میلاو درته نه شي پکې اډمیشن، او مور پلار ته دې بانې جوړه شي چې یاره ما د هلته داخله میلاو نه شو. هغه خیبر پښتونخوا کې زما په خیال 3 یونیورسټۍ وې ایگزیکټلی، خو پېښور و او دغه یوه ډېر اسماعیل خان وه، دا درېیمه تاسو وایي ما ته خو پکې دغه هم نه ده. زه وایم چې هسې اندازن زه وایم چې کیدای شي چې هزاره کې هم وکړه نه، یاره هزاره کې هغه وخت کې نه وه، هزاره کې نه وه، 2 یونیورسټۍ، 2 یونیورسټۍ، ګومل او پېښور، ګومل واجي او پېښور وه. نو زما هلته کې په سټیټسټکس کې فارم ورکو، په اکنامکس کې مې ورنکړه. اوس زما خوش قسمتي وه یا بد قسمتي وه چې په ما پسې کور ته د یونیورسټۍ د طرف نه لیټر راغی. لیټر چونکې په هغه وخت کې په ډاک خانه راته بل څه ذریعه خو نه، لیټر زما مشر ورور ته میلاو شو. چې زما مشر ورور ته میلاو شو نو هغه په کور کې راغی، زما والدین ته وایي چې دته اډمیشن میلاو شو، مبارک شئ. زما دپاره بیا د پټېدو لاره هم نه. نو زه لاړم او ما په سټیټسټکس کې اډمیشن وکړو. نو دغه یو کهاني ستوري وه چې زما سټیټسټکس په دې طریقه باندې ویلی، خو بیا چې مې کله واخیسته نو بیا خلکو دا وایي چې یاره دا د پیریانو ژبه ده، دا ډېر مشکل دی، دا څوک ویلی نه شي. او حقیقت هم دا دی چې امریکې کې ورته خلک مشکل وایي، نو ظاهر دی چې دلته هم مشکل دی، آسان نه دی. خو ما هول هارټېډلی کار وکړو، ما هغې ما چې یاره زه کوم شی پړاوم نو ایټلیسټ هغه دې ما ته خو زده وي. نو هغه ما چې خپله زده کړه کوله نو د سټوډنټانو ته ښوول لږ و، خو خپله زده کړه پکې ډېره وه، او هغه زده کړه زما لا تر اوسه جاري ده، ځکه چې په سټیټسټکس زه اوس هم هغومره نه پوهېږم چې څومره پکار ده. او علم خو زما په خیال چې مشکله ده چې لکه چا مکمل کړی. زموږ په خپل زه خو ځان ته وایم چې لکه خلک اکثر دلته کې زموږ سره دغه کې زه وایم زه خو اوس هم طالب علم یم، لکه د ستا چې راوځو نو د زده کړې په نیت باندې راوځو. نو د ګومل یونیورسټۍ نه زما سټیټسټکس په 1984 کې سر ته ورسېدو او مونږه امتحان وشو، کور ته رالو، بیا چې ریزلټ آوټ شو نو الحمدلله زه نو د الله رحم و کرم و چې په خو نمبر پاسو ما، ځکه چې په 4 نمبر باندې زه په خپل ډپارټمنټ کې وم، او یو میاشت دوه بعد مونږ زه په ډګرۍ پسې لاړم. نو دا مونږ هغه ځای نه ډګري خو نه وه، خو پروفیشنل ډګري وه، خو هغه ما راغستې وه او په لاره م اخبار راواغستو. نو اخبار کې چې کوم دی نو د لیکچرر پوسټونه وو، او زما یو ډېر زیات زه به ووایم چې زما ډریم و، زما د ژوند یو مقصد و چې زه استاد جوړ شوم، ځکه چې زمونږ په اتم کې د بورډ امتحان نه چې تلو نو ټولو کسانو به مونږ به یو مضمون به هم په ګوټه یادوله، رټه وه، روډ سیسټم و. نو ستا چې د ژوند خواهش چې ته به څه جوړېږې، نو زما ټول ملګري چې وو نو هغوی یو لږه بنده چې زه به ډاکټر جوړېږم او د قوم خدمت به کوم. نو هغو ټولو په دې مضمون یاد کړی و او ما مضمون په دې یاد کړی و چې زه به چې کوم دی نو پروفیسر جوړېږم، استاد به جوړېږم، لوی عظیم پیشه د جیبي. نو دغه زما دغه وخت نه د
جون مقصد مو ځکه چې ما مضمون د اتم نه په دقه شروع کړی او تر 12مه پورې دا مضمون ما چې راغلی دی نو ما یې دقه لیکلی دی نو چې ما اخبار وکتو نو هغې کې د لیکچر پوسټونه وو نو خپل کاغذونه مې په پېښور کې فوټو کاپیانې ویستلې او کاغذونه مې داخل کا او د الله کرم و چې په نومبر کې زما ایز لیکچر چې کوم دی نو په دیر کالج کې اپارټمنټ شه او د دغې نه زما یو پیشورانه زندگی سټارټ شوه خو تاسو به په دې باندې ملکاریان شئ چې زه پې خفه وم ما یې یاره دا ما ته خو پکې اړو د سره وزګار ټیم میلاو نه شو چې ډیګري ده او بیا د ټکه نوکري ده او بیا د صوبې لکه د یو ګوټ نه د یخ نه راځه او بل سر ته ځه یاره یو خو بېګا هم زه پېښور ته تللی وم چې په دې شنغرۍ راتاو شوم همدې طرف ته مې هغه د جي ټي ایسو د اړې هغه ځای ته وکتل دغه هم زموږ سمسلشن کړی دی لکه ډي آی خان ته به زما په خیال چې صرف جي ټي ایس تله او نور هغه وخت کې چې کوم دی پته نه چې سفر به څومره مشکل و نو محمد اسرار خان داسې وګڼه چې مونږ به کله یونیورسټۍ ته تلو نو ورځ مخکې به روانېدو پېښور کې به مو عموما شپه وکړله او یا به دومره وختي لاړو چې دې ځای نه به شپرون کړه نو د پېښور نه به سهار وختي به جي ټي ایس ته ځان ورسو او هغه جي ټي ایس پاډیر اسماعیل خان ته په 8:30 غنټې کې رسېده واپسۍ کې به هم چې مونږ راتلو نو مونږ به په چونکې کیمپس چې و نو هغه د ښار نه بهر و نو مونږ ورته په ښار کې چې کوم دی نو یو ګلبهار نومې هوټل و په هغې کې مو ورته شپه وکړه د هغې سره جوخت د جي ټي ایس اډه وه او د هغې بیره ته به همدا ویلي وو چې ته به مونږ چې کوم دی نو جناب په 3:30 بجې راپاسې په 4 به د شپې هغه جي ټي ایس راوتو او په هغې کې به یو جي ټي ایس په زما خیال دی که نه جي ټي ایس خو به یو نه و 2-3 به وو که مونږ به لاونې جي ټي ایس کې به ته رانلې نو بیا به نه رارسېدې نو زه به چې کور ته رارسېدم نو زه به په دغه ټایم چې د شپې په 4 بجې را روان شوم نو زه به د ماسخوتن 13 راورسېدم او هسې څومره موده پس پتلی راتلی یاره چې چېرته به د میاشتو دوم چوټي راته نو نور خو د راتګ بګې نه و راتلی چېرته شو دا زمونږ چې اوس کم خلک چې کوم په بهر ملک کې مسافري کوي یا په کراچۍ کې کوي نو د هغو عمره ټیم به مونږ اخیستو په تګ راتګ کې نو بره دیر ته لاړی بیا نو دیر کالج کې چې کوم دی نو ما تقریبا ووایه چې شپږ کاله هلته کې نوکري وکړه 1990 کې زما چې دی نو یو د ژوند بل فیز شروع شو واده مې وکړو نو بیا الله مهربانه شو نو بس هم په هغه یو میاشت دوه کې د واده نه بعد زما میچوال ټرانسفر وکړو د یو ملګري سره او زه درګۍ ته رالم درګۍ کالج کې تقریبا 6.5 کاله مې هلته تېر کړه د ملکړ کچا روډ او د هغې دوړې او سختې دا مې تقریبا 6.5 کاله تېرې کړې وې او چې کله روډ تیار شو نو زما د بیا ټرانسفر وشو تاڼې ته یو وخت د ملکڼډې روډ هم د خلکو له سم رشین کړی دی یار نو بس هغې باندې به چې ته کوز شوې نو هم به لکه د جرندګړي خړ پړ وي او چې به راوختې نو هم به لکه د جرندګړي خړ پړ وي ځکه چې به غنټو پکې ودرېده هم نو دغه یو سفر و چې د درګۍ کالج نه بعد بیا زه تاڼې کالج ته رالم او تاڼې کالج کې مې یو کال هلته تېر کړی بیا الله مهربانه شو زما د کور کلي کالج چې کوم دی ګل آباد کالج نو دلته راغلم او تر ریټایرمنټه پورې زما خپل پېښورانه زندگی دلته تېره کړه الحمدلله په خپل کارکردګي به دومره ښه نه وي خو زه پې مطمئن یم ځکه نه بالکل دغه کې اړو شک نشته ځکه چې ګل آباد کالج چې کله نه تاسو تللی وی هلته نو په بوټ کې بلکې ستاسو خپل بچي هم مطلب چې ستاسو په کالج کې سبق ویلی دی نو دا د ستاسو د هغه لیډرشپ د قیادت مطلب دا دی چې پختګي وه چې ستاسو خپل بچي په ګورنمنټ کالج کې ستاسو سره سبق ویلی دی هغه چې کوم دی نو بورډ ټاپ کړ او یا په پوزیشن هولډر کې راغلی دي خو دا راته ووایه سر چې په ګومل یونیورسټۍ ډي آی خان کې هم تاسو وخت تېر کړو نو داسې څه واقعه چې ستاسو دپاره تر اوسه پورې نه هېرېدونکې ده تاسو لکه څه ګڼئ چې څه دي واقعیات خو داسې پکې ډېر راغلي دي خو تاسو یو دا خبره وکړله د وړو د خپل چې اوس کم ځای کې یو پلار ډیوټي ده په یوه اداره کې او د هغه بچي هلته سبق نه وایي نو نور خلک هغسې اعتماد هم نه کوي نن خلک دا وایي هم
چې یاره که دا تعلیم ښه وی نو د استاز بچی په کار چې په خپل پرایمري سکول کې وی نو بچی دې ورسره وی، که هغه های سکول کې دی نو چې په هغه های سکول کې ورسره وي، که بل کالج کې وی نو چې کالج کې ورسره وی. نو ما دغه خبرې ګنجایش چاله نه دی ورکړی. زما 3 بچي دي او 3 واړو دلته سبق ویلی. زما مشري بچي چې کوم دی نو دلته کې پوزیشن هولډر و، 2nd پوزیشن په بورډ کې اخیستی و. دلته چونکې د ملکان بورډ نمبر یې لګي نو هغه ته په سیول انجینیرینګ کې د ایډمیشن وکړو پېښور یونیورسټۍ کې، انجینیرینګ یونیورسټۍ کې. خو هغه د نمبرو په حساب سره هلته کیټګري چې کوم دی نو د هغه بي یا سی و زما په خیال. د اصل کیټګري چې ورکوله نو هغه په سی کې راتو. خو چې هلته د هغه اولنی امتحان وشو نو هغه په اولنی امتحان کې کیټګري ا ته راغی او هغه د ا کیټګري اصل میلاو شو او تر اخري وخت پورې وسره و. بیا هغه چې کوم استاد بچی ته چې د ا کیټګري اصل نه میلاوي نو بیا ډېره ګرانه خبره ده. خو د استادانو بچي خو به نور هم ډېرې، خو بس دا زما خوش قسمتي وه، زما خوش قسمتي به وي او دا زموږ وسم بدقسمتي به ورته نه شو ویلی. خو بس بهرحال نظام داسې دی چې زموږ بورډونه اوس تقریبا په 8 دي په خیبر پښتونخوا کې. نو دغه مسله موږ ته دلته هم ده چې په ملکن بورډ کې هغه شانته نمبرې چې کوم دی نو لکه هغه نه ورکوي. نو چې کله بیا ته صوبې ته لاړ شي نو په پېښور کې خلکو بنډلې راوړي، د ډي ای خان نه خلکو بنډلې راوړي، د هزارې نه خلکو چې کوم دی نو بنډلې راوړي. نو بیا زموږ هغه چې څومره ښه کالجونه او دغې نو په مارچ باندې خو هغه خلک هغلته لاړ شي. خو چې کله بیا مخکې امتحانونه هغې ورکوي نو د هغې هغه پوزیشن بیا نه پاتې کېږي. نو دا یو حقیقت دی چې بیا هغه شانتې نه هغه چې کم لکه مطلب چې پوزیشن هولډر دغه نور بورډونه نه راغلي. اسرار خان داسې ده که نمبرې لږې والي او که ډېرې والي. یو بورډ لوز مارکینګ وکړو، بل چې نو سخت مارکینګ وکړو، اخري ټول چې کوم دی نو د قابلیت دی او چې بچا کې ځای دی نو د هغه به د هغه لږو نمبرو سره وخت کې ځي او که بچا کې ځای نشته نو هغه به سره د هغه ډېرو نمبرو وروسته پاتې کېږي. نو دغه دومره ډېر اثر نه ورځي. ها د نمبرو ویټیج شته، د نمین کار نشته، خو آخري ټول چې کوم دی نو دا په قابلیت باندې کېږي. تاسو د واقعیاتو خبره وکړه نو واقعیات خو داسې ډېر راغلي دي. زمونږ په زه به دا ووایم په تاڼې کالج کې وم نو زمونږ د 14 امتحان و. هغه وخت کې څه کسانو چې هغه تکړه وو هلته په هاسټلو کې پاتې کېده، د خانانو ملکانانو بچي وو. زمونږ یو صاحب و نوم یې نه اخلم، پروفیسر هم و. بیا زمونږ چې کوم دی نو پکې داسې لګه د پروفیسرانو صدر پکې هم پاتې شوی. نو د هغه ډیوټي وه. نو هغه هله چې کومو خلکو به تحفې تحایف ورکړي وو د چا به ورله چې کوم دی نو د چیو د ډوډۍ په هاسټل کې تنظام کوو. نو د هغوی دپاره حال ډېر نرم به ورته ووایم. نو هغوی ته هېڅ قسم تکلیف نه و. خو زمونږ سره پکې یو داسې حادثه هم وشوه چې زمونږ د کلاس 2-3 کسان داسې وو چې هغه په قابلان هلکانو کې وو. هغې کې د بډوان یو زما یو ملګری و، هغه زما نه تپوس وکړو په پرچه راکړې ده، موږ لا څه لیکلي هم نه دي او د انګلیش پیپر دی. هغه زما نه تپوس وکړو دا کوېسچن دی ورکړی داسې دی داسې ټیک دی. ما سره خبره وکړه او دغه سپورډنټ صاحب راغی او د هغه نه زما نه تشې پرچې واغستې. لا شروع نه ده شوې، لا شروع په لیکلو نه ده شوې او دی هلته کې ویوړي او تاسو ځئ. نو زما ملګری چې و نو هغه راووتو او زه ناست کومه. ډېر ساعت وشو، دی یو ځل راغی وی ته وځه. ما نه زه نیم ټیم نه مخکې نه وځم. ما یې زما سره بار چې نورونه مې دی به راته خارېږي تا ولې تا نقل وکړو ته ځکه چې نو ځانه پیپر واغسته. نو ما یې زه خو نه وځم. نو ما ته هغه ډېره غوسه وکړه خو زه د هغې باوجود ناست پاتې شوم. بیا د پېښور یو هینکو سپیکر یو ډپټي سپورټنټ و، ما ته نوم هم نه راځي د هغه په هغه وخت کې راله نوم نه راته. نو هغه راغی ما ته ویل چې بچې ته ولې ناستې ته ځې ولې نه. نو ما ورته چې سر زه خو داسې نه ځم. نو هغه بیا داسې لاړو پته نه لګي چې سپورټنټ صاحب یې څنګه رضا کړو. خو پیپر یې راوړو مال یې راکړو. خو په دې کې چې کوم دی نو دا تقریبا ووایه چې 2 غنټې تېرې شوې او 1 غنټه پاتې وه. د پیپر یې مال راکړو، زما هغه دماغ بیا کار هم نه کوو. خو ما په منډه چې په دې غنټه کې څونه لیکلی کېدای شي مې ولیکله
او دا الله کرم و پاغه پرچه کې هم الله پاس کړم دې باوجود پاس شو یو واقعیا دا وشو دا زما سره ذاتی شو بل په ګومل یونیورسيټي کې د علي خان وایس چانسلر و نو زموږ چې بیا لاړو بیا هغه ځای نه لاړو بیا اسماعیل سیټي هلته کې دغه شو وایس چانسلر شو خو دا هلته کې د امتحاني سیستم یو داسې نظام جوړ شوی و سیستم داسې جوړ هغه د هغه وخت نه داسې کړی و چې هلته چا د نقل تصور نه شو کولی لکه ایون چې دی نو یو سړي په هلک داسې وه چې په لاس باندې سلیکل کړي وو په لاس باندې په خپل ورغوي کې او د پاغې باندې هم د هغه یو پرچه چې کوم دی نو کینسل شوی وه یو هلک دا واقعه راته ډېره عجیبه ښکاري دا درته سره شریکوم یو هلک داسې کړي دي چې چونکې هلته کې خو په نقل تصور نه و نو بیا به د نقل ته چې به چا کولو د هغې به نوي نوي طریقې هم راایستې د هغه اوس داسې کړي دي چې تورې کپړې دي او په هغه تورو کپړو نه لمن نه لاندې چې کوم دی نو په ګوندو یا په څه باندې کاغذ ورکړی کله کړی او په هغې باندې نقل دی نو دې چې نقل کوي نو هغه لمن داسې راواړئ نو چې څوک راشي واپس واړئ چې دغه ته انویجیلیټر ورته وایي پاس نو دی پام سي ویم لټې خو هغه د هغه سره نه میلاوي نو هغه بلکې زه په دې کې خطا شوم کاغذ یې پورې نه و کړی په دې لمن باندې لیکل کړي وو په وایټ مارکر یا په پین په دې باندې په بلیک کلر کپړې وې نو په دې لیکل کړي وو نو د هغې بیا داسې وکړه چې دا ډېره عجیبه خبره ده چې په هغه پسې باقاعده قینچي راوړه د هغه نه لمن قینچي کړه او د پرچې سره والا اټیچ کړه زبردست یار ها نو داسې واقعیات پکې هم زمونږ د مخې راغلي دي نو دا زما خو د ژوند قصه وه چې د دغې وخته پورې چې یاره زه د کم وخت نه شروع وه او په کم وخت باندې پروفیشنل لایف ختم شو نو په 14 فروری 2021 کې زه د ګل آباد کالج نه ایز ا پرنسپل چې کوم دی نو پروفیسر پرنسپل زما ریټایرمنټ ټایم پوره شو څنګه چې سرجي خبره وکړه نو دغه شانته زموږ سره هم لکه هسې د استاذ زیاتې په کار خو نه راځي لکه استاذ چې کوم دی نو دا راهنمایي او ډېر طالب علمان خلک سکولونو ته لیږي او کالجونو ته موږ سره هم دا زیاتې شو او سپیشلی ټول استادان چې کوم دا پریکټیکل چې کوم خلک ځي که نه نو لکه زموږ خپله په لسم کې چې د پریکټیکل و نو موږ وشته تلي وو پریکټیکل لپاره نو زموږ سره زموږ چمن خان صاحب الله تعالی دې ژوندی لري او صحتمند دې لري خدای دې انسانانو د محتاجۍ نه وساتي د هغه زوی چې کوم دی زموږ سره مطلب دا دی چې په سکول کالج کې شعیب چې کوم دی نو لکه هغه و زموږ سره او بیا دغه شانته چې کوم دی نو فیض چې هغه د ډاکټر بشیر رورو لیاقت علي چې هغه چې کوم دی نو لکه دغه نو دا ټول زموږ سره نو د دغې خلکو نمبرې چې کوم دی نو هغه په داسې انداز راغلی وي هغوی وینا کړې موږ ته پته نه وه نو صاحبانو ته په 15 کې 14 میلاوي او موږ له پکې خلکو 7 راکړې وي نو هم دغه وجه وه چې هغه ورځ د بورډ هغه دغه ته ما وویل چیرمین زمین ګل هغه هم زموږ دغه و د کلاس پیلو دغه 467 نمبر وي او نو مړه چې تا لکه دا هم ډېره بده خبره چې اوس یو ځل ما بیزي کو بند مې کو د دې مطلب دا دی چې موږ سره کار کوو که نو لکه ته هلو ورځه ته وروسته ټلیفون کوم نو هغه مونږ ته اووه نمبر د زمین ګل چې کوم دی نو لکه هم 467 وی کسر راغلی زما هم 467 راغلی وي او د هغې هغه مطلب دا دی چې په 15 کې 14 نو په دې پریکټیکلو کې هم د استادان چې کوم دی دا زیات زیاتې کوي خو زه یم چې یاره په کار داسې نه ده چې یا خو د ټولو لپاره بیا 14 او 15 او یا بیا د ټولو لپاره چې کوم دی نو اووه او اووه وي به هر حال یو د طلق حقیقت سره چې کوم دی نو تعلیمي سلسلې دا تېرې شوي هم دي روان هم دي او څه څیزونه داسې دي چې په هغې باندې د انسان لکه لاس نه رسي لکه زما په چا باندې څه لاس رسي چې زه چې کوم دی نو خو زه اوس هم خپلو بچو ته ما دا اوس ما دا پته هم نه لګي چې لکه زما بچي چې کوم دی نو امتحان ورکوي د کم نه وخت نه خو واحد پریکټیکل داسې څیز دی چې د هغې دپاره زه چې کوم دی نو لکه وینا کوم یاره ځکه چې دغه ټیچر ذاتي پسند ناپسند او ذاتي دغه دی چې لکه دی څومره نمبر چاله ورکولی شم چې دا ورکړي نو چې
لکه په دې کې ما خپلو بچو لپاره چې کوم دی اوسه پورې چې څومره وس حاله به زما یو ماشوم لور دم لکه د هغې لپاره ما نه دي ویلي خو د ماشومان هلکانو دپاره چې کوم دی نو ما ویلي دي د سرجي سره دا خو د ده دغه وه د دې نه پس چې کوم دی نو لکه په عام ژوند کې سرجي ماشاءالله ماشاءالله چې اوس هم چې ریټایرډ شوی هم دی او د ګورمنټ د طرف نه سرټیفاید مطلب دا چې شپېته کاله دته سند ورکړی شوی چې بای ستا پوره شو او ستا چې کوم دی نور هغه شان ته دغه نه کېږي خو دی اوس هم د خپل د ولیبال چې کوم ټیم دی ډېر خلکو دی چې کوم دی هغه دغه څیزونه پرېښودل دی به کټ نشي لګولی خو مطلب دا چې بیا هم د ولیبال په ګراونډ کې لبې کوي او ځکه ماشاءالله ماشاءالله الله دې د بدو نظرونو نه وساتي داسې ښایسته صحت لري په دې حواله باندې به هم د دې سره خبرې کوو دا سلسلې به هم جاري ساتو بیا دا چې د دې نه اخوا چې کوم دی نو دوی یورپ ته سفر کړی دی او ډېر زیات ملکونه یې کتلي دي هغه خوندور سفر روداد او حالات او ورسره چې کوم دی بیا زمونږ دلته ژوند او د هغه خلکو ژوند په دغې باندې چې کوم دی دغه تفریق چې خلک څنګه ژوند تېروي د دغې نه به ځان د سرجي نه خبرو او مخکې به بیا ځو د چې کوم زموږ پروګرام سلسله ده تر دې وخته پورې دا وه مخکې به بلې حصې ته ورځو د هغې پورې انتظار وکړئ